السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ امید کوم ټول به روغ جوړ او خوشحاله به یې په نو لاک کې درته هرکلی ویم. دریمه روژه ده او ماشاءالله سبحان الله دریمه ورځ ده، باران دی، وریځ ده، دومره ښکلی موسم جوړ شوی دی چې اډو دا انسان ته محسوسیږي نه چې روژه ده. کومه خوشحالۍ کې ما پسې منډې وهئ. راځه شابه، راځه راځه رالو کور ته، لږ ارام به ورته وکړو. روژه به هغه خبر روژه به را لنډه کړو. نو رالو چرګان به ورته را پرېږدو. واده نو کې ما سره د ټول نه زیات د دې چرګانو او دې مرغو غم وي. چرګانو ته هم دانې واچولې، اوس به ورته لږ ارام وکړو او د ارام نه پس به بیا ځو مونځ له. باران دی او باران دی. راځئ چې مرغو ته روټۍ واچو. روژه خو زمونږ د دې خو نشته. راځئ ورله چې د بار د راوتو نیت وکړم نو بیا باران شي. دا وګورئ بیا باران شي. د ماسپښین د مونځ ټایم دی، ځو مونځ له، مونځ به وکړو بیا به واپس راځو، ځکه چې د ګرځېدو خو اډو څه شان نشته. که دې مونږ وایو ولاګینګ به وکړو، بهر به وګرځو، ګپ شپ به ملګرو سره ولګو. نو راځئ چې ځو مونځ له. باران ورو تیزیږي، خلک هم را روان دي کورونو ته ځان رسي. نو ځئ چې ځو کور ته او هلته کې به روجو له انتظام وکړو روجې او پخو. نو راځئ چې ځو روجو له. خو سیلی دې نه کړم، ډېر باران تېز شو. بسم الله. مساله، مالګه، دا کورکمان، دا سور مرچکې او دا چڼو اوړه که ورته وایې، که د پکوړو اوړه ورته وایې، که بیسن ورته وایې. دا به 4 چمچې شي. دا لږ پیسې وه. بار یو لږ چکر ووخو، ځکه چې باران ختم شو. تاسو کتی شئ هغه د لمر نور لږ لږ راووته. شکر الحمدلله. بس دغه باران ډېر شی وبایي. راځئ چې بار لږ کلي ووینو چې کلي کې څه دي، څوک شته که نشته رې. موږ خو په کور کې زاړه شو دی باران د وجې. ټولو رانه ملاګانې وخوړې انصافداره. ماشاءالله نور راوخته. والله داسې ښکلی نور راوخته، خلک راوتېري ښه. جانه کلي کې مو ته چکر ووهو، وځو چې ځان له روجې پخې کړو، ځکه وږې یم. هسې د روژې به یو خوبي ګورې، که نور وي که نه، انسان پکې ناجوړه کېږي نه. چې څوک وي موږ ناجوړه شو، دا دروغ وي. بله خبره مې درته ارشاد د خوشحالۍ کوله. ما هېر شوي که ما سهار 27 ورځې اختر ته پاتې شوي. ښه مبارک شئ. غوښې
لوګان خلاص شوي دي، ته به لوګان نه وړم. که راځه لومې راوړه. شه به وایي دمه وخت ماښامې دی او زه ځم تره له وریجې وړم یو لونګې او بیا به راځم. که تره مې وي چې ته وریجې پخوې ما له به خامخا راوړې. نو نن مې په ړومبۍ ورځ باندې پخې کړلې او تره له وریجې وړم او بیا به واپسې کور ته ځو انشاءالله. بھائی یو هلک ډېر تیز روان و، تقریبا زما په خیال لا اوس هم 15-16 منټ پاتې دي. دومره تیز روان و چې ورپسې مې اواز وکړ، مې د ماشوم نه ریکېړی وغورځېد، په شا یې وکتلو، یو چپله ترې غورځېدلې وه، دا بله ورپسې بیا وغورځېد. مې زه زما رواره شته هغه بیا چې ځه کوم 2-3 منټه لیټ ځې په ارام باندې ځې. دا ډېر زیات تر حادثې چې کوم دی په دې وخت باندې کېږي چې یو 4-5 منټه ټایم لیټ ځای خیر دی، خو د حادثو نه وبچ یې. دا ستاسو دپاره زموږ دپاره څه د فخر خبره نه ده چې مونږ بالکل بانګ له ځان ورسو. چې بانګ له ځان رسو پکار چې یو 10 منټه مخکې روانېږو د خپل ځای نه، نو دومره سپیډ به بیا نه وهو. انشاءالله په نیکسټ بلاګ کې به بیا میلاویږو. د لوی الله په امان.